बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। उम्मीद लरम चे रोग जोड़ बे नन बमू खबर को द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तदीन मख के मंग द बायोलॉजी डेफिनेशन वेलो और उम्मीद लरम चे पागे बता सो डेर क्लियर पोशी हुई है जगह चे हम मंग डेर डिटेल्स सर वेलो अवल मंगो चे बायो से शेदें सही दा بیا مونږ وایو چې په دې کې مونږ لایف سټډي کوو بیا مونږ د لایف باره کې خبرې وکړو چې یاره داسې کم کم کریکټرسټکس دي چې هغه په یو ارګانیزم کې موجود دي نو هغه به د هغې لایف صحیح ده نن به مونږ خبره کوو د برانچز آف بایولوجي نو که تاسو خیال وکړئ زمونږ سره یو سیز دی فار ایگزامپل یو ارګانیزم دی صحیح شو فار ایگزامپل دا زما سره یو ارګانیزم دی دا پلانٹ ته فار ایگزامپل صحیح ده نو د دې پلانٹ مختلف پارټس دي صحیح شو ګوره دا لیف چې کوم دی دا د ځان له پارټ دی روټ چې کوم دی دا د ځان له پارټ دی سټیم چې کوم دی دا د ځان له پارټ دی نو مونږه په یو ټایم کې داسې چل کوو چې مونږه پورا باډي سټډي کوو بیا مونږ ګورو چې د دې مختلف پارټس چې کوم دي لکه لیف او سټیم او روټ دا مونږ ځان له سټډي کوو دغسې بایولوجي هم د دې په شان یو غټ مطلب یو ارګنایزیشن دی د دې ځان له بیا واړه واړه پارټس دي صحیح ده نو د دې دا واړه واړه پارټس چې کوم دي دا چې مونږ ځان له سټډي کوو دې ته مونږ وایو برانچز آف بایولوجي صحیح ده اوس مونږ ګورو چې د بایو مونږ سره کم برانچز دي او څنګه دي نو هغه به مونږ 1 by 1 وایو نو تاسو ته بالکل غوږ کېدئ په دې کې مونږ لومبنی وایو د بایولوجي چې کوم لومبنی برانچ دی هغې ته مونږ وایو مارفالوجي څه څیز دی مارفالوجي اوس مارفالوجي څه ته وایي د سټډي آف study of form, shape and structure. پدې کې به موږ سټډي دا کوو کنه چې فار ایگزامپل دا زما سره یو ارګانیزم دی صحیح شو دا څه شی دی ارګانیزم دی یا فار ایگزامپل که د پلانټ نه بعد زه یو هیومن ډایګرام والم دا زما سره یو ارګانیزم دا مې یو ارګانیزم دا مې چې زه د دې ارګانیزم سټرکچر وینم دې په کم پام کې دی هغه فام وینم او د دې شیپ وینم دې ته موږ وایو مارفالوجي صحیح ده لکه فار ایگزامپل داسې تاسو وګورئ زموږ سره یو ارګانیزم داسې سټرکچر کی صحیح شو یو ارګانیزم زموږ سره داسې سټریټ سټرکچر کی صحیح ده نو دا د دې فارمز دي ورسېدی په فارمز باندې لکه که تاسو ګورئ که نه زموږ سره چې کوم هایر انیملز دي لکه فار ایگزامپل میخه شوه یا داسې بیل وغیره سنډا شو بیزې شوې دا ټول چې کوم دي که نه دا په دې فارم کې یې د دې را سټرکچر چې کوم دی هغه داسې که تاسو خیال وکړئ صحیح ده اوس مونږ خبره د څه کو د فام خبره کو نو زموږ سره څه ارګانیزم په دغه فام کې څه چې کوم دی په سټریټ فام کې نو چې کم سټریټ فام یا هغه فام او هغه فام مونږ سټډي کو چې دا ارګانیزم په دې فام کې پروت دی نو هغه د هغې فام شو صحیح شو دویمه خبره چې د دې دا شیپ مونږ سټډي کو چې د دې دا شیپ څنګه دی ورسېدی او درېیمه خبره چې د دې دا سټرکچر دی جوړ د څه نه دی او څنګه جوړ دی صحیح ده نو چې کله مونږ د یو ارګانیزم دا درې څیزونه سټډي کوو د دې څه د دې فارم د دې شیپ او د دې سټرکچر دې درې واړو څیزونو ته مونږ په کمبینیشن باندې مارفالوجي وایو او چې کله د یو ارګانیزم مونږ دا درې څیزونه سټډي کوو نو اټس مین چې مونږ د دې ارګانیزم څه سټډي کوو مارفالوجي ښه امید لرم چې په مارفالوجي به کلیر پوه شوي دویمه خبره به مونږ کوو د اناټمي صحیح شو اناټمي څه ته وایي تاسو کو ګورئ که نه اناټمي مونږ وایو د سټډي آف
study of internal structure of the organism. सही शो एनाटमी के मूंग स्टडी को एनाटमी के मूंग स्टडी को द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म तासो को गोरेगा ना जमूंग सर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे सही शो यो तमुंग वायो लगा फॉर एग्जांपल दा जमा सरा यो ह्यूमन ने और ऐसे दे दे टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दे एक्सटर्नल संगा लगा स्ता वगुन शो स्ता पोज शो स्ता आइज शो सही शो स्ता वेख्त शो स्ता पेश हुई सही शो दे तमुंग वायो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सही शो या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सॉरी ह्यूमन वस चिकल मुंग इंटरनल गुरु न इंटरनल के बमुंग सो गुरु पदे की दल द ट्रेकिया लगे दलेदा सही शो दल ते चिकन दे लंग्स दी सही शो दिल ते चिकन दे स्टमक ते मैदा ची होतो हुई सही दा दिल ते चिकन दे नो किडनीज दी गुर्दे नो चिकला मुंग दे गुर्दो स्टडी को दे लंग्स स्टडी को दे स्टमक स्टडी को नो दे तबिया मुंग एनाटमी वायो सही शो ह्यूमन एनाटमी दे तमुंग वायो और ऐसे दे बखबरा द खबरे मतलब में दादे चिकल यो ऑर्गेनिज्म मुंग दन स्टडी को दागे द बॉडी इंटरनली स्ट्रक्चर नो दे तब मुंग एनाटमी वायो ऑर्गेनिज्म गोरे ह्यूमन ना जे सिर्फ ह्यूमन मुंग दन स्टडी को अगे तब मुंग ह्यूमन एनाटमी वायो और जो प्लांट्स कल दन स्टडी को उस पता सो जहन के दार अदी चेहरा प्लांट्स मुंग दन स्टडी को नोज वक्त के दा फॉर एग्जांपल दा जमा सरे लीफ थे दस शेर लीफ थे द लीफ के दन नजगोरम च पदे की मीजोफिल सेल्स कमजे की दी सही शो पदे के स्टोमेटा कमजे की दा और ऐसे दे पदे की चिकम दे नो यादा प्लांट थे पदे के फ्लोएम कमजे के दे पदे के जाइलम कमजे के दे नो च दा स्टडीज कोम दे तब बिया मंगो प्लांट एनाटमी और ऐसे दे बखबरा हो चिकला द यो ऑर्गेनिज्म मुंगा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी को दे तो मुंग सवायो एनाटमी बतवायो सही शो उम्मीद लरम चिता सो पदे एनाटमी वन डेर क्लियर पोशी हुई ब्या मोतो के दे द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म चिकल मुंग दे ऑर्गेनिज्म इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी को ये तो मुंग सवायो एनाटमी बतवायो उम्मीद लरम च पोशी हुई हां वस दे पसे मुंग यो बल पार्ट स्टडी को आखिर तब मुंग सवायो हिस्टोलॉजी बदे के मुंग स्टडी को हिस्टोलॉजी की स्टडी ऑफ कंपोजिशन the study of composition structure and function of the organism सही शो तासु द डेफिनेशन तलगो गोरे मुंग सोवे द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो तासु को ख्याल क्या करना नो पदे तासु ख्याल क्या पदे के मुंग से स्टडी को कंपोजिशन लगा फॉर एग्जांपल कंपोजिशन तासु पेज नहीं करना यो चीज जोड़शे वेसिंग दे सही शो आगे तक कंपोजिशन हो फॉर एग्जांपल दा जमा सरस शेदी यो लीफ थे अलग दे खवा गोरे हो तो ये तमुसो आयो ये तमंगा लीफ आयो और ऐसे दे वस ज़गूरमा चिदा लीफ जोड़ संग दे सही शो नता हो जमा सर द मुख्तलिफ सेल्स न जोड़ दे द टिश्यूज न जोड़ दे कना सॉरी द मुख्तलिफ सेल्स न जोड़ दे कना दा हो जान ले टिश्यू दे सही शो वस दा पकड़ू मने खबर शवा द्वेमा खबर शवा द्वेमा खबर दा शवा चिदती दा स्ट्रक्चर संग दे सही शो और द्रेमा खबर चिदती फंक्शन सदे सही शो नमंग बिया दे मुख्तलिफ फंक्शन चिकम दे बयानो
دا چې دا ګیشیس ایکسچینج کوي، مطلب چې د پلانټ ته کوم مختلف ګیسز دي هغه ورته د دې لیپ په ذریعه ځي، ځکه چې په دې کې سټومیټا پریزنټ دي. سټومیټا یو سمال هولز دی، مخکې ټاپک راشي بیا به وایو. صحیح شو. د دې لیپ په ذریعه باندې دې ته چې کوم دی نو اوبه ځي، دې لیپ په ذریعه باندې ورته خوراک ځي، فوټوسنتھسس پروسس کیږي. صحیح شو. او هغه فوټوسنتھسس پروسس چې کوم دی هغه په دې لیف کې کیږي، په دې لیف کې چې کوم دی پلانټ کې خوراک تیاریږي، هغه بیا یوټیلایز کوي پلانټ. نو د خبرې مطلب مې دا دی چې فنکشن یې ډېر زیات دی. دا جست تعالی ما د یو څه اگزامپل درکړو، یو لیف اگزامپل درکړو. تعالی زه هیومن اگزامپل درکړم که نه. فار ایگزامپل دا یو هیومن دی، دا د آیز دی، دا د نوز دی. صحیح شو. نو زه لومبې ګورم چې دا هیومن جوړ څنګه دی. صحیح شو. بیا په دې کې کم کم ټیشوز دي، په دې کې غوږونه دي، په دې کې پوزه را، په دې کې سترګې دي. صحیح شو. بیا زه ګورم چې فار ایگزامپل یو غوږ دی، ورسېدی په خبره. دا یو غوږ دی، د دې فنکشن څه دی؟ صحیح شو. نو د فنکشن څه دی؟ د اورېدل دی، چې د غوږونو په ذریعه باندې خلک خبرې اوري یا ساوند یا هر څه چې کوم دی اوري. نو چې زه ما ته دا فنکشن معلوم شي چې د دې اول وګورم چې د دې دا سټرکچر څنګه دی، دې جوړ شوی څنګه دی، او د دې فنکشن څنګه دی، نو دې ته به موږ څه وایو؟ هیسټالوجي وایو. چې د یو سیز کمپوزیشن سټرکچر فنکشن ما ته معلوم شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هیسټالوجي وایو. ښه، دې پسې بیا موږ به وایو فزیالوجي. نو فزیالوجي څه ته وایي؟ فزیالوجي وایي د سټډي آف function of different parts of the organism. हाँ, हिस्टोलॉजी से तो वही हिस्टोलॉजी दे तो वही के ना function of different parts of the organism. ورسېدی په خبره. د خبرې مطلب مې دا دی چې دا تا سره یو پلانټ دی. صحیح شو. او دا سره یو انیمل دی. اوس فزیالوجي څه ته وایي؟ فزیالوجي به مونږ ګورو که نه چې په دې پلانټ کې یا په دې هیومن کې په دې کې کم کم پارټس پریزنټ دي. ورسېدی په خبره. کم کم پارټس پکې پریزنټ دي. بیا مونږ ګورو چې د دې پارټس فنکشن څنګه دی. ورسېدی څنګه چې تاسو ته ما د دې نه مخکې ووایي په هیسټالوجي کې چې مونږ د یو څیز کمپوزیشن وګورو، بیا د هغې فنکشن ګورو. صحیح شو. نو په فزیالوجي کې هم مونږ ګورو که نه چې فار ایگزامپل دا غوږونه دي. صحیح شو. دا سترګې دي، دا نوز دی. صحیح شو. دا خپې دي ایټسیکټرا. دا چې کوم دی نو ټریکیا ده، دا لنګز دي، دا چې کوم دی سټمک دی، دلته کیډنیز دي. پوه شوې. فار ایگزامپل که تاسو خیال وکړئ، زه سوچ کوم چې یاره د هیومن کې د دې غوږ څه کار دی. صحیح شو. او په دې باندې ځان پویم یا دا خپې دي د دې څه کار دی. صحیح شو. نو دا د هیومن فزیالوجي ده. ورسېدی په خبره. یا د آیز دي، د دې فنکشن ګورم. صحیح شو. یا دا لنګز دي، د دې فنکشن ګورم. یا دا کیډنیز دي، د دې فنکشن ګورم. د هر یو څیز خو یو فنکشن یي که نه. تاسو په بایو کې ووایه مخکې، تاسو به ګورئ چې دا آیز دي، دا د څه نه جوړ دي، په دې کې دننه کم سیلز لګېدلي دي. صحیح شو. یا فار ایگزامپل دا خپې دي، په دې کې کم داسې پروسس کیږي چې د هغې په ذریعه باندې موږ موومنټ کوو، کنټریکشن او ریلیکسیشن د مسلز کیږي او موږ موومنټ کوو. یا فار ایگزامپل لنګز دي، د لنګز باندې موږ څه کار کوو، د دې په ذریعه باندې موږ ریسپایریشن کوو. اکسیجن چې کوم دی باډي ته راځي، د دې په باډي ته راشي، لنګز ته ځي. صحیح شو. او د دې په بدل کې CO2 چې کوم دی بهر ځي، نو بریتنګ موږ کوو. صحیح. دا د لنګز په ذریعه کوو. ټریکیا ده، دا واین پیپ چې د دې څه کار کوي، د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو ګیسز چېرته ځي؟ لنګز ته ځي. صحیح شو. یا فار ایگزامپل کو موږ وګورو نو زموږ د سکن څه کار کوي، دا موږ د اوټر چې کوم هیزرډس دي د هغې نه موږ پروټیکټ کوي، زموږ باډي انټرنلی پروټیکټ کوي.
دغسې که موږ وګورو پلانټ ته، نو پلانټ کې لیف څه کار کوي؟ د دې په ذریعه فوټوسنتھسس پروسس کېږي او پلانټ کې خوراک تیارېږي. سټیم څه کار کوي؟ سټیم خو دوه درې فنکشنز دي. یو خو دا چې دې راټول پلانټ سپورټ کړي، بله دا چې په دې کې دلته لینټیکولر سیلز لګېدلي واړه واړه، د هغې په ذریعه چې کوم دی ټرانسپیریشن کېږي. صحیح ده. بیا زموږ سره روټ دی، نو روټ هم مختلف ټول پلانټ چې کوم دی پروټیکټ کړي او درولي یې. بل پکې اهم کار دا دی چې په دې په ذریعه باندې هم ټرانسپیریشن کېږي، اوبه چې کوم دی پلانټ ته ځي او پلانټ نه راوځي. صحیح ده. نو د خبرې مطلب مې دا و چې موږ د یو ارګینزم ډیفرنٹ پارټس وګورو، مختلف پارټس وګورو، په هغې باندې ځان پوه کړو چې د دې فنکشن څه دی، نو دې ته موږ وایو فزیالوجي. صحیح شو. او چې کله د یو پلانټ مختلف فنکشنز ګورو، مختلف پارټس ګورو، په هغې ځان پوه، هغې ته بیا پلانټ فزیالوجي وایو. او چې کله د انیمل ګورو، نو هغې ته موږ انیمل فزیالوجي وایو. صحیح شو. امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي یو. ښه، اوس موږ بله خبره کوو، او بله خبره به موږ د څه کوو؟ بله موږ کوو د امبریالوجي. نو امبریالوجي څه ته وایي؟ امبریالوجي وایي deal with the embryo and phenomena study of embryo and new organism. صحیح ده. ګوره تاسو امبریو ټکي ویلي دي، نو تاسو اوس لږ ډېر پوه شوي یئ. موږ دا خبره کوو که نه چې فار ایگزامپل زموږ سره یو ارګینزم دی. صحیح شو. دا زما سره یو ارګینزم دی. نو تاسو که وګورئ د دې ارګینزم ریپروډکشن کېږي. صحیح شو. د دې ریپروډکشن کېږي، د دې ارګینزم نه چې کوم دی بل ارګینزم پیدا کېږي. صحیح شو. وراثت چې ورته وایي، هیریډیټي چې ورته وایي، تاسو به هغه اورېدلي که نه مې اورېدلې، مخکې کلاس 10 ریپروډکشن چپټر به راځي، هغې کې به بیا ووایم. نو چې کله د یو ارګینزم نه بل ارګینزم جوړیږي، صحیح شو، موږ هغه ارګینزم بیا ګورو چې یاره په دې ارګینزم کې داسې کم کرکټر دی چې هغه د دې ارګینزم نه د دې پیرنټ نه چې کوم دی د اپ سپرینګ ته راغلی دی. صحیح شو. د دې پلار نه چې کوم دی د بچي ته کوم کرکټر راغلی چې هغه کرکټر موږ سټډي کوو او ځان پویو چې دا ارګینزم د ده سره څه مشابهت لري، دې ته امبریالوجي وایي. ښه، چې کوم ارګینزم نیو پیدا شي، هغه د هغې امبریو موږ سټډي کوو چې دا ارګینزم دې ارګینزم سره څه ریلیشن ساتي. صحیح شو. دغسې زموږ سره مایکرو ارګینزم دي، داسې نور هایر انیملز دي، د هغې ټولو خبره کوم، صرف د هیومن خبره نه کوم. ها، صرف د هیومن خبره نه کوم. اسنه تاسو صرف هیومن اگزامپل راکړي. هیومن ځکه اگزامپل در کوم چې تاسو کلیر پوه شئ. نو زموږ سره چې کوم A to Z انیملز دي چې په کوم انیملز کې ریپروډکشن کېږي او د هغې موږ امبریو سټډي کوو، دې ته موږ څه وایو؟ امبریالوجي. ښه، اوس موږ وایو ټیکسانومي. دغه موږ سټډي کوو، سټډي آف classification of the organism in their scientific name. ګوره یو خبره یاد وساتئ. ښه، په یو خبره باندې ځان پوهېږئ. خبره موږ د څه کوو؟ د ټیکسانومي. ټیکسا څه ته وایي؟ ټیکسا وایي یونټ ته. نومي څه ته وایي؟ نیم ته. صحیح شو. مطلب د دې خبرې دا دی یونټ یا تو د ګروپ هم ویلی شي. صحیح شو. د یو ګروپ له نوم ورکول. ورسېدی یو یونټ ته یا یو ګروپ ته هغې له نیم ورکول. ګوره مطلب موږ څه چلو کوو؟ که تاسو خیال وکړئ که نه، زموږ سره مخکې دا پلانټس چې کومو که نه پلانټس، دا د دنیا پلانټس وو. صحیح شو. په دې کې کم پلانټ وو؟
دې کې زموږ سره جیمنوسپم صحیح شو، په دې کې انجیوسپم، په دې کې چې کوم دی ټیریډوفایټس وو، په دې کې میزوفایټس وو صحیح شو، مختلف پلانټس وو. د دې پلانټ سټډي چې کوم دی هغه ډېره زیاته مشکل وه، ځکه چې تاسو خیال وکړئ لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو ګروپ دی او په هغه ګروپ کې انیملز هم ولاړ دي، په هغې کې ښځې هم ولاړ دي، په هغې کې سړي هم ولاړ دي، په هغې کې ماران لړمانان هر یو شیز دی پکې، او موږ د دې لیوینګ ارګانیزم خو ټول دي که نه، د دې سټډي موږ کوو نو ګرانه به وي که نه، نو موږ څه چلو کوو د هغې نه هیومنز جدا کوو، د هغې نه مایکرو ارګانیزم جدا کوو، د هغې نه پلانټس جدا کوو، نو چې بیا موږ د هغې سټډي کوو نو هغه به ایزیلی که نه. دغسې دا پلانټس چې کوم دي دا مختلف ټول یو ځای وو. بیا څه چلو شو ډسکوریز وشو، د هغې نه ټیریډوفایټ جدا شو، میزوفایټ جدا شو صحیح شو وغیره، چې کوم ایکویټک پلانټس دي هغه ته جدا شو، نو د هغې سټډي چې کوم ده اسانه شو صحیح شو. دغسې فار ایگزامپل خبره ما څه کوله د کلاسیفیکیشن کوله چې موږ کلاسیفای کو پلانټس ارګانیزم پلانټس انیمل، نو موږ ته به د هغې سټډي څه شي ایزیلی به شي. په خبره پوهېږئ که نه؟ دغسې کو زه تاسو ته ووایم اوس یو ارګانیزم دی صحیح شو، فار ایگزامپل زما سره د سوپیدار خو پېژنئ که نه، د هغې یو ونه ده صحیح شو، او ټول سوپیدار ونې چې کوم دی دا موږ جدا کړو صحیح شو، نو تا خو جدا کړی خو دې له به اوس یو نوم ورکړې ساینټیفیک نیم صحیح شو، نو ساینټیفیک نیم مطلب دا دی چې زموږ څنګه نوم دی که نه، زما نوم دی عباس، دغسې ستاسو خپل خپل نومونه دغسې د هر یو پلانټ ځان له نیم دی او د هر یو انیمل ځان له نیم دی ساینټیفیک، انګلیش والا نه ها، کامن نیم یې ځان لري، ساینټیفیک ځان لري، ساینسي نوم چې ورته وایي. نو فار ایگزامپل دا زما سره یو سوپیدار ونه ده، دې ته موږ څه نیم ورکړو پیپولس البا، دا د دې ساینټیفیک نیم شو صحیح شو. یا فار ایگزامپل کو زه وګورم زما سره یو فلاور دی ریډ فلاور دی صحیح شو، نو چې دې ما جدا کړو دله ما څه نیم ورکړو روزا انډیکا صحیح شو، دا د دې نوم شو. یا فار ایگزامپل ما سره یو بل فلاور دی هغه سپین فلاور دی، نو هغې له ما نیم ورکړو څه روزا البا صحیح شو. دغسې چې ته ارګانیزم جدا کې کوم سیم سپیشیز والا ارګانیزم وي هغه جدا کې هغې له ساینټیفیک نیمز ورکړي، نو دې ته موږ څه وایو ټیکسانومي وایو صحیح ده. امید لرم چې تاسو په دې لیکچر باندې ډېر ښکلي پوه شوي یې، کوم ځای کې څوک نه دي پوه بلکل ما نه کمنټ کې تپوس وکړئ. دا نیم برانچز مې راته وکړو، نیم به درته سبا وکړم ځکه چې ټوټل بیا تاسو بور کېږئ، نو کو تر دې ځای پورې څوک نه وي پوه په کوم پوینټ نو هغه ما نه کمنټ کې تپوس وکړئ، او مهرباني وکړئ کو تر اوسه پورې چا دا چینل نه سبسکرایب کړی تاسو کوشش وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ، نو که زه هره ویډیو ورکوم ریلیټډ ټو بایو نو هغه به تاسو ته درځي او تاسو خپل نالج ګین کولی شئ. تھینک یو سو مچ.